السلام علیکم دوستانو. ګرمې اوبه یو ګلاس او 2 نیمبوان عموما ډېرونه سهار راجګ شي د وزن د کموالي لپاره اوبه ګرمې اوبه راواخلي او نیمبو پکې واچوي په سارې واړوي چې دې سره زه وزن کمو د دې تاوان یا ضرر نه بیا خبر نه وي چې دوی ته څه مشکلات رامنځته شي وروسته بیا وایي چې دا به باندې څه وصول عموما څوک چې ګرمې اوبه که نیمبو پکې نه ماچي او سهار ګرمې اوبه په نهاره باندې چکي دې سره هغوی ته یعنې کې جنسي ضعیفي او د ګردو ضعیفي ورته پیدا کړي هغه په دې شکل باندې چې کوم فیټس یعنې ګردو کې چې کومه چربي هغه دا ګرمې اوبه ختموي په نهاره به هیڅ کله تاسو ګرمې اوبه نه چکي او بعض اوقات خو داسې ورونه هم شته چې لږې وزن زیات وي د وزن د کمېدا هم در ټوټکه ښیم چې نیمبو اوبه سره کم استعمال شي وزن یې زیات وي اوبه راواخلي سرې ګرمې نیمبو داسې کټ کړي دا اوس کتلی شي بس نیمبو غوڅ کړي صحیح ده او بس په اوبو کې واچي په سر یې واړوي دا ضرر لري دا داسې ضرر لري چې دې نه تاسو خبر هم نه یي اول کې دا تاسو ګردې اور مثانه میکروبیکي دا یو ترشي پیدا کیږي اور بعض اوقات د چا حلق یا ژبه وچه وچه کیږي لاسونه او پښې سوځي یا تشې درارې زیړ وي بالکل هغه کسان ته یعنې کې دا ضرر دومره رسوي چې تاسو سوچ هم نه دا نور هم خشکي پیدا کوي ای تاسو سوزاک هم پیدا کېدلی شي او عموما چې کوم ورونه دي ما ته په سلاو باندې هغوی میسجونه وټساپ جنسي ضعیفي پیدا کړي او دا ویډیو که تاسو اورئ عموما به تاسو داسې ملګري چې سهار کې ګرمې اوبه مثال استعمالوي او هغسې دا په ځان نه خبر نو جنسي ضعیفي ورته منځته راغلي هغه یې سبب دا وي هیڅ کلم سهار کې په نهاره باندې ګرمې اوبه چیکل نه دي پکار عموما داسې کسان وي چې چیکې قبض رفع کېږي صحیح ده لسو کې درې داسې کسان وي چې هغه ته دا موافق راځي هغه داسې کسان وي چې مثانه یا مثال جگر یا جسم خشکي نه لري که هغه بیا دا ترشه اوبه وچکي نو ضرر نه کوي عموما نن سبا سره کم غذا ده هغه د ګرمي مریضان دي لکه تشې درارې زیړ وي مخکې نه خشکي پکې جسم کې سو دا وچکي نو نور هم خشکي زیاتېږي اوس که تاسو وزن کمول غواړئ اسانه طریقه ورته یم خېټه ګیس لري یو ګلاس به اوبه راواخلئ ګرمې که سړی مشکل نشته خو تمړې دومره چې د چکلو قابل وي ډېر ملګري ډېرې سریچ کي چې د چکلو قابل وي دا ټیم مازدیګر په نهاره به هېڅ کله هم ګرم اوبه نه استعمالوي مازدیګر چې تاسو د غرمې ډوډۍ خوړلي ډوډۍ نه تقریبا 2.5-3 ساعته بعد یعنې کې تاسو خېټه خالي نه وي غذا موجود وي هغه کې به تاسو یو داسې نیمبو راواخلئ یو ګلاس اوبو کې به ګرمو کې واچوئ صحیح ده دوهم به ورسره بادیان دا کتلی شئ دا کاږم ورته وایي سونف بادیان دي یعنی که صحیح ده سونف هم ورته وي بادیان هم ورته وي کاږم ورته وي دا به د ګلاس کې واچوئ داسې دا همسې مکس کړه دا به وچکوي اوس چې کومه نیمبو خشکي پیدا کوي دا د سوچ خبرې چې اوس کوم نیمبو مثال خشکي پیدا کوي څوک چې د خشکي مریضان دي تشې درارې زیړ وي دا بادیان په جسم کې اوبه پیدا کوي نو د نیمبو چې کوم ضرر ده هغه د بادیانو سره کم سي تاسو ته ضرر نه درکوي تاسو هضمه هم جوړوي د تاسو په جسم کې خشکي هم نه پیدا کوي ګیس هم د خېټې ختموي دا اوس صحیح طریقه ده په طبابت کې تاسو ته ضرر 0.5% هم نه رسوي نو په دې شکل کې تاسو مازدیګر ټایم کې یو ګلاس وچکئ خټه غوښه مثال وریځه خوږه بسکټ ځلوبۍ دا شیزونه بند کړئ تاسو وزن په خپله کمیږي د الله په فضل او هغه کسان ته ضرر رسوي سهار وختي راځي چې مخې نه یې مینځلی ګرمې اوبه 3-4 ګلاسه وچکي صحیح ده وختي طور د هغوی قبض راخاصي صحیح وایي خو وروسته هغوی د جنسي ضعیفي د جګر په مریضي خشکي دا شیونه ورته پیدا کېږي هېڅ کله په نهاره باندې ګرمې اوبه چکل نه دي پکار همدغه خبره هغه مریضانو ته معلومات کېږي چې چاته ضرر دی نه رسېدلی چې هر وخت تاسو وزن غواړئ سهار و ماښام تاسو اکسرسایز لږ لږ کوئ او مازدیګر دا ټیم چې ډوډۍ هم خوړلې ډوډۍ نه 2.5-3 ساعته بعد نیمبو په اوبو کې واچوئ او دغسې بادیانو سره استعمال کوئ دې سره به تاسو وزن کمیږي ضرر به نه رسوي که د الله رضا وه دې نه علاوه هغه کسان چې خېټه ګیس لري ډوډۍ هضمېږي نه نو داسې پیاله سهار هم جوړه کوي ماښام هم جوړه کوي په یخو اوبو کې چې کوم کسان د ګیس لپاره استعمالوي یخو اوبو کې نیمه کاچوغه بادیان یو نیمبو وزبېښئ ډوډۍ نه 2 ساعته بعد 2.5 ساعته بعد دا وچکئ د الله په فضل تاسو ډوډۍ هضموي هېڅ کله بیا درته وایم په نهاره باندې ګرمې اوبه ښځینه نارینه ته نه دي چکل پکار هغه ګردو کې چې کومه واز د مثال وي هغه پګلاوي هغې سره وځي ویلې کوي هغه سره جنسي ضعیفي را پیدا کېږي او حد درجه سړی ضعیفه کړي بیا او عموما داسې کسان مریضان په دې کمنټس کې بیا تاسو خپله هم ووینئ او په صلحو ما ته راغلي دا مشکلات رامنځته سوي په دې چې فیسبوک ته کښېنئ خلک وایي ګرمې اوبه سهار باندې 3 ګلاسه 4 ګلاسه وچکه دا ګټه لري
بعض اوقات کسان ته دا موافق وي بعض اوقات ته نه. صحیح طریقه یې دا ده ډوډۍ نه 2.5 ساعته بعد که تاسو وزن کموئ سهار هم چکلی سئ مازدیګر هم چکلی سئ ورزش ایکسرسایز سره کوئ خوږه داسې لکه ځلوبۍ مټای بسکټ ملک شیک کیلا وریځه بنده کوي تاسو وزن په خپله کمیږي او ضرر به نه لري که د الله رضا نو دوستانو لویه راته سپارم خو وخت ولرئ. السلام علیکم.